بسم الله الرحمن الرحیم. اصل کہانی دا ده چې په 2 جنوري په شپه 2020 تقریبا 10 میاشتې وشوې چې زمانه دا غلا شوه. دا ډکیتی زما په کور دا غلا راغلی و. په هغې کې ډي پي او ما ایف آی آر وکړو. ډي پي او صاحب هم راغی، د شپې اطلاعګانې وشوې، ډي اس پي صاحب هم راغی، ټول پولیس د ډسټرکټ راله او هغه هلې ځلې هغې جوړې کړې. میډیا والا ماله راله خو زه میډیا سره میلاو نه شوم. نن ما دا میډیا راغوښتې ده ځکه چې 10 میاشتې وشوې زما د غلا هېڅ اته پته ونه لګېده، نه هغه اصلي ملزمان دوی ونیول. نن د نن 4مه ورځ ده یا 5مه ورځ ده چې هغې غلو بله ډکیتي دوی ته وکړه. نو ځکه ما دا میډیا راوغوښته، دا عالم یم چې یاره ښه ده چې بیا ورته وشوه، ځکه چې زما خو دوی هېڅ څه وانه اورېدل، زما هېڅ درخواست دوی وانه اورېده. نن دې خلکو تاسو ته بیا یو ډکیتي وکړله. زه ډي آی جي صاحب ته، ډي پي او صاحب ته، ډي اس پي صاحب ته د کاټلنګ درخواست کوم چې د دې سیاسي خلکو دباو کې مه راځئ او اصلي ملزمانو ته ورسئ، اصلي ملزمان گرفتار کړئ، دا غلاګانې پې برآمد کړئ، ځکه چې دا به آیا روز تاسو ته نوې نوې واقعګانې کېږي او که د دې خلکو لاس په دې خلکو فروتي نو دا غریب عوام به یو ورځ دې لو روډ ته راوځي او ستاسو خلاف په جلسې او جلوسونه کوي. نو ستاسو به دا ډېره مهرباني چې یاره د دې خلکو نه دا غریب عوام خلاص کړئ. زه په اخره کې د خپل کې پي کې آی جي پي صاحب ته دا فیل کومه چې زر در زره دې دا غله ګرفتار کړی شي او دا څومره غلاګانې چې شوي زما نه د نورو وروڼو نه او دا کېږي دا ټول دې برآمد کړی شي او د دې مخنیوی دې وشي. او دا به ډېره مهرباني چې دا خلک دی، دا سیاسي خلک دی، په دې تاڼو او په دې افسرانو په دغه باندې ګوتې نه وي او د دې غلو خلکو مرګتیا دې نه کوي، ځکه چې دا غریب عوام دی. دې غریب عوام هم دې خلکو له ووټ ورکړی دی، دې خلکو له منډې والي دي. نو نن که دوی د دوی دپاره راوتی نه شي، منډې نه شي وولی، نو کم از کم مرګتیا دې د دغې خلکو نه کوي.